صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. یو ما دی چلو سیکرامنٹو کی تو کتل سبا موږ ان شاء الله په لوړای کې راځي رسول الله بس دې مالدار خاص کله دې کوم آیت ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ذالک الکتاب دغه کتاب دی صحیح لکه مونږ ذالک الفتى دا ځوان دی سو دا ځوان دی معنا ده کې کوالټیز دي نو ذالک الکتاب یو معنا ده او دویمه ذالک الکتاب سورہ فاتحه سره ربط ده چې تل مونږ الله تعالی نه غوښتو چې اهدنا الصراط المستقیم نه غلار را برابر کی نه غلار نه الله تعالی وی ذالک الکتاب ته نه غلار غواړي دغه کتاب نه غلار لیکن حدیث تفسیر نقل کړو لا ریب فیہ نشتر شک پدے کے نو دے قرآن کی شک نشتا اگرچہ شک ان کی پارس کی شک کئی گرن بینت بروز شب پر چشم آفتاب را چگونا ہاں شاپیرک کدورزی دا نور دا وجود نا انکار کئی دیکھے دا نور نقصان خو نشتا ہاں دا خدا غو کم بختے دے دا غا نابینائی دا نو دے قرآن کی سشک نشتا اگرچہ خلق پہ شک کہ ان کی بلا ڈیب دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ دیکھیں چون پدغه صورت کی پا آیت نمبر نا آیت نمبر 23 کرا روان دی تو گور آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَچَرِيَيْتَا سُپَشَكِّ مِمَّا نَزَّلْنَا غَلَا غَبْدِنَا داغ قرآن بارکی چه مونگ نازل کردے پا بندخ پل باندے نوزدلتا اللہ تعالیٰ وی کتا سپشک کیے نو دی مانا دا کہ شک کون کی وہ غلطا نو البتہ قرآن کی شک نشتا شک کون کی دیو نو واپس پل سبق لا ریب فی نشتر شک دے کے هدى للمتقين دا ہدایت دے دا متقیان دا پارا الذین آغا متقیان یؤمنون بالغیب چی اغی ایمان ساتے پا غیب باندے نا دا متقیان کوالٹیز دی اور متقی باب کی منگا ذکر کرو چی دا متقیان دری مرتبی دی یو تقوی دا عوامو چی دا کفر و شرک نظان بچ کی یو تقوی دا خواصو چې د حرام او نظر بچ کی یو تقوا د اخص الخواص یا ایکسترا سپیشل پیپل چې هغه خلاف اولا او خلاف مروت کارونه کوي الذين كسان يؤمنون بالغيب چې ایمان ساتي غیب باندې او په ایمان کې غیب شرط دی ایمان کې غیب شرط دی یعنی معنا دا ده چې ایمان بساتي بغیر د علم او بغیر د پوهه نه هم په خبره باندې پوه خو خدای ویلی دا زما په ایمان دی پیغمبر ویلی دا زما په ایمان دی او خبره مو ذکر کړو چې ایمان او علم کې فرق دا دی چې ایمان لومبه راځي په زړه کې او بیا کې دماغ او علم راځي په دماغ کې زړه ته کله کوزيږي او کله نه کوزيږي الذين يؤمنون بالغيب یا کسان چې ایمان ساتي غیب باندې نو غیب الله تعالی د ذات په اعتبار باندې خو غیب دی منتخکاری نه اگر چې پارسه کې ظاهر دی اگر پارسه کې ظاهر دی خو د ذات په اعتبار باندې خو غیب دی زمون کې ایمان دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم مونږ ته په نسبت سره صحابه ته نه صحابه کو کته مونږ نه کته
مونږ ته په نسبت سره غیب دی، خو زمونږ کې ایمان دی. فرشتے غیب دی، زمونږ کې ایمان دی. جنت او دوزخ غیب دی، زمونږ کې ایمان دی. مرګ نه بعد بیا ژوند غیب دی، زمونږ کې ایمان دی. الذين يؤمنون بالغيب کسان چې ایمان ساتي په غیب باندې، ويقيمون الصلاة قائمي منز. ایمان پسې متصل اللہ تعالیٰ دا عمل صالحہ ذکر کئی ہمیشہ دے ځای په عمل صالحہ کې متصلا ذکر کو د مانزه ذکر منز د عبادت په باب کې د ټولو نه اهم ترین عبادت دی. دا د امت په امیر او په غریب او په زنانه او نارینه ټولو باندې علی السویه فرض دی، په ټولو باندې علی السویه فرض دی. ويقيمون الصلاة قائمي منز. نو اللہ تعالیٰ قرآن کی چرت میں دی ویلی وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ ادا کئی منز گزاری منز، خوشی چرت ذکر کئی نو دا اقامت کئی. دا اقامت لغوی مانا دا نیغول، دا اقامت لغوی مانا دا نیغول، یعنی منز ادا کئی ایغ نیغ منز ادا کئی پاہی کہ سکو گوالے موگوالے نہیں. نو مانا دا دا چه فرائض و واجبات اپری دا دا سنت و دا مستحبات و امخیال ساتی، دیتا با اقامت الصلاة ہوئی چې فرایض او واجبات سره سره د مانزه د سنتو او د مستحبات هم خیال ساتي. دا یو معنا شو. او دویمه معنا اقامت الصلاة، اصلا اقامت کیږي د نماز با جماعت د پاره، نماز با جماعت د پاره اقامت کومه. ويقيمون الصلاة منز اقامت کوي، نو اقامت الکی چې جمع کیږي. نو دلالتن دا معلومه کړه چې منز کوي متقیان نو با جماعت کوي، متقیان خو چې موږ با جماعت کوي. او د دې دلالتونو د وجه د بعضی وعیدونو د وجه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې منز با جماعت واجب دی، سنت نه دی. منز با جماعت واجب دی، د سنت نه بالا دی. ځکه چې وعید راغله یو خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. د مسجد د گاونډي د پاره مز نشته مگر په مسجد کې. یعنی چې مسجد د اپروچ کې د گاونډي معنا دا نه چې دیواله ورته لګېدل دي، یعنی مسجد په څه کې دی؟ په اپروچ کې دی. نو چې مسجد اپروچ کې دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې لپاره د مز تصور نشته مگر الا چې د مسجد تراشي. او دویم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زه غواړم چې په خپل ځای څوک ودرو، په خپل ځای مسلمانې څوک ودروم، او بیا هغه خلک چې مسجد ته جماعت ته نه دي حاضر شوي د هغه په کور باندې اور واچوم او هغه اوسوم. خبره دین کړه اوس دومره سخت خبره چې پیغمبر کوي د کم کار لپاره، نو پته ولګي چې دا سنت نه ده. سنت باندې پیغمبر دومره سخت خبره نه کوي، په واجب باندې کوي. څه باندې کوي؟ په واجب باندې. په مسله باندې څوک درو موضوع کوم چې څوک نه راغلي جمعه ته چې هغه د کور باندې اور واچو. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة قائمي منز. او دا منز په عبادتو کې هغه عبادت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عماد الدین ویل دي. عماد الدین معنا عماد لکه انساني بدن کې د سپاینل کارډ ته دا بیک بون دیتا عماد وي، په دې باندې ټول بدن ولاړ دی. په دې باندې نو پته ولګی دا چې دین ولاړ دی په څه باندې؟ په منځ باندې. دین ولاړ څه باندې؟ په منځ باندې. یوا دویم پیغمبر علیہ السلام ورته علم الایمان ویل دي چې دا د ایمان سمبل دی، دا د ایمان سمبل دی، نشانی ده. مسلمان به څه باندې پیژني چې مونږ کوي نو موږ مسلمان دي، نو نو خبره خدای ته معلومه ده. او درېمه ده چې د قیامت په ورځ باندې ټولو نه اولین سوال چې کیږي هغه به د منځ کیږي. اول ما يحاسب به المرء يوم القيامه الصلاه، منځ. نو سپتاو لګیدا چې د منځ احتساب په درجه اول کې شروع شي، نو کدی دا چا کریډټ لوز کو نو بس د کریډټ لوز کړه دی بیا نو څه نه اکاونټ کی نه بیا نو خبرې بیا دا خدای لکه کریډټ کې لوز کنه هغه پاسه 400 کې نو بیا کریډټ نه جوړیږي په جوړیږي. نعم، نو د دې وجه پیغمبر اسلام وی اول ما يحاسب به المرء الصلاه.
ومما رزقناهم ادا آغا مالنا چی منگا ورکڑی دوی تا ينفقونا دای خرچ گئی. نو خرچ دو قسم دے، یو دا چې په ځان باندې خرچ گئی دیتا وی تحدیث بالنعمت. سوئی ورطا تحدیث بالنعمت، د خدای د نعمت اظهار کول چې خدای سره کوم مهرباني کړی دا هغه پټاوه ما د بخل اظهار مکوه، ځان باندې ولګوا، بچو باندې ولګوا، خکور ځان لواله، موټر ځان لوا، اخلاقی کپڑے اچوا. صحیح شو، دې ته وایي انفاق په ځان باندې، تحدیث بالنعمت. قران کریم فرمایي واما بنعمت ربک فحدث، خدای دې سره کوم احسان کړی دی هغه ظاهر کا. یو صحابي رسول پاک صلی الله علیه وسلم تراکه داس نستون شلیدل، داس نستون وای لستون شلیدل. پیغمبر اسلام ورته او ما تستطيع ستا وس نشته، هغه لی من الزروع والزروع كذا وكذا، زما خو دومره مواشی دي، دومره می فصل دی او داسې می تجارت دی او دومره می مال دی. پیغمبر اسلام ورته فرمایل فهل لا يرى عليك اثرها، د دې دومره نعمتونو اثر تاسو بدن باندې ونه ښکاری چې خدای دومره نعمتونه درکړي دي، نو باید ته باندې دغه اثر کارشي. ومما رزقناهم ينفقون، نو دې ته انفاق وي، په ځان لګول، په بچو لګول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي وی جزو څه خیرات کول غواړم، پیغمبر علیه السلام ورته ابدا بمن تعول، ابدا بمن تعول، ته دا خیرات شروع کا په هغه چا باندې چې څوک تا په عیال کړي، یعنی د کورې شروع کا، څوک د کورې شروع کا. نو چې بچو له کم شي راړی د صدقې نه کوي، نو بچي به هم خوشاله، خدای به خوشاله. ابدا بمن تعول، شروع کا هغه چا باندې چې چاته عیالداری کوي. او بیم انفاق دی د الله په لار کې. نو د الله لار کې انفاق دو قسمه دی، یو چې لازم دی لکه زکات، صدقات واجبہ، اب خامخا کوي، او د هغې مصارف معلوم دي چې ورکې به چاله. سوره توبه کې اته انواع د هغې ذکر دي. او دویم نفلی صدقات، نو نفلی صدقات د خدای مخلوق کې ارچاله ورکول شي، مسلمان لا، کافر لا، حیوان لا، پرنده لا، هر څه ورکول شي. نیت په کور سره د صدقې، پرنده دانه چې څه کوا صدقه ده، یو سپیټر وټای چې څه په کوا صدقه ده. صحیح شو. چا غیر مسلم نه غلطه د چوک کې ولاړ دی هغه ډالر ورکې څه شي ده صدقه ده، دا خدای مخلوق دی. خبره زين کړل. خو په دې میز کې یو بل شی دی، درې دوړ میز کې یو بل شی دی، هغه د فرض خو اجتماعي فرض دی، انفرادي نه. فرض عین خدای چې انفرادي فرض دی چې باندې واجب شي. په دې میز کې بل دغه ته فرض کفایه، هغه د مسلمانانو د جماعت فریضه ده چې دې کې به څوک خامخا ادا کوي، دې کې به څوک خامخا، لکه مسجد درول، یو کمیونټي لپاره مسجد درول دا د مسلمانانو اجتماعي فریضه ده. نکه بل فرض په یو کمیونټي کې دو څلور مسلمانانو مسجد بنا کړ، د نور غاړه فارغه شوه، ثواب خو صرف د دغو کیږي چې دا چا بنا کړ، د نور څه شو ذمہ فارغه شوه. او که چاهم دا ذمہ داری سرته ونه رسوله نو ټول د فرض کو تهکار دی، الله تعالی به سزا ورکړي. صحیح. یا لکه تجهیز او تکفین د مسلمان مړی، تجهیز او تکفین د مسلمان مړی دا فرض کفایه ده. څه شي ده؟ فرض کفایه ده. نو معنا چې په مسلمان کمیونټي کې یو سړی مړ شو، یو بنده مړ شو، هیڅوک ولی وارث نشته چې د تجهیز تکفین بندوبست وکړي، نو دا ذمہ داری ده چا ده؟ د امت ده. دا چا ذمہ داری ده؟ د امت ته. نو که په امت کې یو کس دوه کسو داغه د تجهیز تکفین ذمہ داری په سر واغسته او تجهیز تکفین وکړ، نور غاړه فارغه شو. خو که چاهم دې طرف ته توجه ورنکړه نو ټول ګناهګار دي د فریضه، ټول ګناهګار دي د فریضه. بیا ورسره ضمن ولیکه چې د فرض کفایه لپاره د فرض عین مال نه استعمالېږي، یعنی زکات او صدقات واجبہ په دې کې نه استعمالېږي، دې لپاره به ایکسترا پیسې ورکړي، سبکه ایکسترا اضافي پیسې ورکړي، ځکه دا اجتماعي فریضه ده.
ومما رزقناهم ينفقون او دا آغا مالنا چی من ورکڑے دویتا دوی خرچ کئی والذین آکسان یؤمنونا چی ایمان ساتے بما پا وحی بالے انزل الیکا چی نازل شویدتا تا نو پیغمبر علیہ السلام تا وحی نازل شویدہ صرف قرآن نہ نازل شوید صورت نازل شویدہ وحی نو وحی دو قسم دا یو تا وحی جلی قرآن دا او بل تا وحی خفی حدیث و سنت دا رسول پاک نو لکه دا وحی جلی منکر چی کافر وی نو دا وحی خفی منکر هم کافر وی دا وحی جلی نا که چا انکارو که قرآن نا نو دا بسی کافر بی نو که دا وحی خفی نا چا انکارو که دا هم کافر وی والذین کسان یؤمنون چی ایمان ساتے بما انزل الیکا پاغ وحی باندے چی نازل شویرتا تا وما انزل من قبل کا پاغ وحی باندے چی نازل شویوا مخکستانا نو لکه دا مسلمان دا پارا چی ایمان لازم دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وحی باندے دغس ورد ایمان لازم دے دا سابق انبیاء پا وحی باندے ہم نکه یو سړی د رسول پاک په وحی ایمان ساتي خو د عیسی علیه السلام د وحی نه انکار کوي نو د کافر کیږي که د موسی علیه السلام د وحی نه انکار کوي نو د کافر کیږي که د ابراهیم علیه السلام د وحی نه انکار کوي نو د کافر کیږي دی وجه مونږ ایمان مفسر کوو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله ټول باندې ایمان ساتو بیا دویمه خبر دا وایي چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اچھی ایمان راڑی پا باندې چې نازل شوی دی مخکستانه نو زدای اونوي چې وما ينزل من بعدک چې ستانه رستو بکم وحی نازلیږي تاسو اونوي حالانکه که رستو وحی نازلې نو دا غیب هم ذکر کړو چې د ایمان تقاضا ده چې مستقبل کې کوم پیغمبر راځي او وحی په نازلېږي په غیب هم سکے ایمان بساته ذکر دغه وعده الله تعالی ټول انبیاء او ناغسته او اذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ټول انبیاء او الله تعالی ویلو چې در پسې کوم پیغمبر را رواني داغه خبره بکې خصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او امتنا بدا تصدیق اخلي چې محمد رسول الله پیغمبر باندې ایمان وساتي نو ټول امتونو سره د محمد رسول الله پیغمبر باندې ایمان ساتل خبر ذهن کې رااله اوس امت محمدی ته خدای دا نه وای صلی الله علیه وسلم چې وما ينزل من بعد چې تانه بعد کوم وحی راځي نو پاره به ایمان ساتي ځکه چې د رسول پاک نه بعد د پیغمبر تصور نشته او د وحی تصور نشته دي ته وای مسله د ختم نبوت سوې ورته وبالآخرت خاص په آخرت باندې هم یوقنون دوی یقین ساتي نو سورہ فاتحہ کی درے طبقے ذکر ہوئے انعمت علیہم خالص مومنان غیر المغضوب علیہم خالص کافران والضالین منافقان اس دا الذین یؤمنون بالغیب تو ہم یوقنون پورے دا شپږ کوالٹیز اللہ تعالی ذکر کړل دا انعمت علیہم دا خالص مومنانو شپږ صفاتونه ذکر کړل دا خالص مومنانو شپږ صفاتونه ذکر کړل او دا آیت نمبر 5 اولئک علی هدن دا نتیجه ده اولئک دا کسان علی هدن من ربهم دی په هدایت دی من ربهم د جانب د پروردگار د دوی نه اولئک دا کسان چې دا کوالټیز پکې دي علی هدن دی په هدایت باندې دی من ربهم د جانب د پروردگار د دوی نه نو دې دوه مسلې دي دا دواړه ولیکنه سره رحمت یو دا چې دا هدایت د الله تعالی ورکړه ده که الله نو غواړي څوک هدایت ځان له پیدا کول نشي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بل الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې تاسو خو کی تور ته هدایت نشي ورکولای دا الله کا د چاله هدایت ورکړي نو مې ربین کې دې ته اشاره ده چې هدایت خالص د الله ورکړي او دویم اولائک علی هدن دا کسان علی دې ته وایي دغه پاسه کېدل چې دې په هدایت باندې یعنی دې په هدایت سوار دي دې په هدایت
سوار دي په هدایت سوارې دل معنا دا ده چې هدایت د دوی طبيعت ثانیه ګرځیدل دي دا اولیک چې دا کوالیټیز چا کی وی نو هدایت د هغه طبيعت ثانیه ګرځیدل او کوم شی چې طبيعت ثانیه وګرځي دا هغه په کولو کې څه بیا تکلیف نه دا تکلیف کو ترغیب پوری چې سو پورې دا شی طبيعت ثانیه نه ګرځیدل چې دې طبيعت ثانیه وګرځي نو بیا دا هغه په کولو کې څه تکلیف نه لکه ډرایوینګ دا حاجی عبد الغنی طبيعت ثانیه ګرځیدل دي نو په ډرایوینګ کې تکلیف پېښي نه بس هغه پر راګو رشه کې خلص شوی دی کنه خلص شوی ټایپینګ دا ټایپستان چې وي ای ټایپینګ کوي نو دا هغه څه ګرځیدل طبيعت ثانیه لہذا هغه ته پدې کې تکلیف نشتا بیان کول زما طبيعت ثانیه ګرځیدل دي لہذا ما تاسو کوی چې 5 غنټه بیان وکړم ما تاسو تکلیف پدې کې نشته الحمدلله دا طبيعت ثانیه راګو رشه کې خلص شوی دی اللہ تعالیٰ فرمائے چې دا کوالټیز چا کی نو هدایت د هغه طبيعت ثانیه ګرځیدلې دا د هغه دال شوی لکه نیچرل ډیماند څه شي نیچرل ډیماند اولئک علی هدى من ربهم دا کسان په هدایت د جانب د پروردگار دوی نه و اولئک دا کسان هم المفلحون خاص دا کسان لی المفلحون فلاح او کامیابی مندون کی ان الذين كفروا اس دا دو آیت دا بیان دے دا مغضوب علیہم دا خالص و کافران ان الذين كفروا تر عظیم پورے دا بیان دا چاہے دا المغضوب علیہم دا خالص و کافران ان الذين كفروا تاکہ سرا کسان چ کفر چ کافران شوی دے پاک کافران دی کافران شوی دی پاک کافر نو پوخ کافر آغی چې دې صرف د جهالت د وجنا د ضد او د عناد د وجه کافر وي د سره وجه کافر د ضد او د عناد د وجه دې په خبره پويږي منی نه په خبره باندې پويږي منی نه ځکه ما تاسو ویلو چې درې مرتبه دي کفر کې هم او درې مرتبه دي ایمان کې هم کفر شروع کیږي لومبه یا گمراهي شروع کیږي لومبه د جهالت نه لومبه د سره د جهالت نو کدی جهالت سره سره پوښي نو دویمه مرتبه شي ضد او عناد او دریمه مرتبه شي سیل لګول داغه فضل باندې دریمه مرتبه شي سیل لګول قفل لګول تاسو سوای قلف او داغه کې ایمان ابتدائی شروع کیږي د انابت نه انابت معنی میلان ہدایت طرف ته میلان وی رغبت وی زړی غواړي چې ماته د هدایت ملاوي شي نو دغه مرتبه شي هدایت الله هدایت ورکړي او که سړی هدایت سره ټیم پاتې شي نو درېمه مرتبه شي استقامت سټیبیلیټي او چې کله دغه درجه ته ورسي نو بیا د دین په لار کې کتابه نه راحت راځي او که تکلیف راځي تاسو فرق نه پېښیږي بیا تاسو فرق نه په هیڅ تکلیف نه راځي صحیح بیا ولکه صحابه بشا کار سره په کلاله قرباني شو هم سره وې کامیابی ده صحیح ځکه د استقامت مرتبه طرف ته ده ان الذين كفروا تاکي کرا کسان چې کافران شوی دي سواء علیهم برابر د دوی باندې انذرتهم کتوار دین ور کې دوی لا ام لم تنذروا یاد نی ور کړي وار دین دوی لا یؤمنون دی ایمان نراړي نو یو مسله چې الله تعالی وې چې سواء علیهم په نسبت سره د کافرانو تستا وارننګ ورکول او نو ورکول برابر دي ځکه هغه باندې ساسر نکیږي په نسبت سره تا ته برابر نه دي یعنی کتا وارننګ ورکو نو دې معنا دا چې تا خپل ډیوټي سره ته ورسوله خو کدا وارننګ دی ورته چې راغی ته اسم فائدہ نشته ای باندې اسم ساسر نشته نو بیا به ماخوذ بیا به الله غریب کوي دوی کړه الله د دې وجه دا نه چې سواء علیک تا د پاره برابر دي بلکې وی سواء علیهم او وی د پاره برابر دي ځکه ستاسو ډیوټي ده چې ته به دا وارننګ سره راسي ان الذين كفروا تاکي سرا کسان چې کافران شوی دي سواء علیهم دا پوخ کفر مسله مونږ دی وجه ویله چې دا رستو
جمله چې دا هغه دا ما فائدہ کوي چې دا پاخه کافران دي ځکه خو وار نه ورته فائدہ نه ورکړي کچا کافر چی هغه چې ویره نه واپس وډرالو سواء عليهم برابر د دوی باندې انذرتهم کتا يرولي دوی او لم تنذرهم یا دین يرولي دوی لا يؤمنون دوی ایمان نراړي ختم الله على قلوبهم ختم الله ختم وای سٹمپ نو سٹمپ ال په شی باندې لګي چې د لفافه سره بند کی بیا په سٹمپ لګي نو سیل کړی دی الله تعالی ختم الله سیل کړی دی الله سیل لګولې الله تعالی علی قلوبهم پزونو د دوی باندې وعلى سمعهم او په وګونو دوی باندې وعلى ابصارهم اخاص پسترګو دوی باندې غشاوت پرددا ولهم غضب غزیم ار دوی د پارا غضب دې ډیر لوی نو الله تعالی په دا مہر اوري لګولې دی نو بل ځای الله تعالی ذکر کړی دی سورہ نساء آیت نمبر 150 بلکہ 155 فبما نقضهم ميثاقهم پیدا مطلب فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دو نقضهم ما تولدوی میثاقهم وعده خپللا وکفرهم بسبب د انکار د هدایتونو د الله نه وقتلهم الانبیاء بغیر حق ارده وجه چې دوی قتل الانبیاء بلا وجه وقولهم ارده وجه دوی خبر ادا کول قلوبنا غلف چې زونه زمونږه غلف پر دې په لګېدلې دي بل طبع الله بلکې الله تعالی مهر لګولې په دې زونه باندې بکفر سبب د مسلسل انکار دی بکفرهم مسلسل انکار فلا یؤمنون ندوی ایمان نراڑی فلا یؤمنون ندوی ایمان نراڑی سورہ توبہ آیت نمبر 93 آخرانی صلی دی آیت ہوئے رضو بأن یکونو مغل خوالف خوخشوی دغا منافقان چی دا غزوی تبوک تنوستل رضو دی خوخشوی پدے ان یکونو چی دی ویناس مغل خوالف دخضو سرا خوالف مانا خدو ذکر مړانه وخت کې سړی خو میدان ته وځي کور کې څوک ناشتي شذ ناشتي الله تعالی وای دا منافقان په دې خوشتي چې خدو سره کور ناشتي زنانه سره ناشتي مونږ دا زنانه ډول سره دي صحیح مونږ دې ان غریب پاکي ناشتي پښتو کې تاسو دا وایي کنه مونږ دا نه غریب پاکي ناشتي رضو بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم اصیل لگولے اللہ تعالیٰ پزنو ددوئے فهم لا یعلمون دی پا خبر پوئیگی نا دی پا خبر پوئیگی نا نو اس پتہ ہو لگے دا چلے چاہ پزنو سیل لگے دلن یو خدا چی خبر بانے پوئیگی نا دویم دا چی اگر منلو تم تیار نہیں دولی کا دوارا یو پا خبر پوئیگی نا دویم دا چی اگر منلو تم تیار نہیں سورہ النحل ده مسألة خواضحة يوصل وبو يوصل أتى يوصل نهر يوصل وو
ذالک بانہم داد دے وجہ چھ دو استحب الحیات الدنیا دے ورکڑے دے ترجیح ورکڑے دے دنیا جون لا غل الاخرت پاخرت مان لے وان اللہ اد دے وجہ چھ اللہ تعالی ہدایت نور کے قوم کافرانو تا اولئک الذین دا کسان دی طبع اللہ علی قلوبہم جسیل لگوڑے دے اللہ تعالیٰ پزرن دوئے پغوت دوئے اپستر گرو دوئے وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ادا خلق غافل مانا کیئرلیس غافل مانا کیئرلیس چھ دیڑو کیر نہ کہ خبری لا جرم یقین خبر دا انہم فی الاخرت هم الخاسرون چھ دوئے پاخرت کے دوئی تاوان کی دی نو درېمه مسله دا معلومه شو چې د چا په زړه باندې سیل لګېدلی نو یو خو هغه کیرلیس وي او دویمه دا چې هغه لوزر وي دا ورسره ولیکه یو هغه کیرلیس وي دویم دا چې هغه لوزر وي ہاں سورہ توبہ تبیلہ سے آیت نمبر 8 موقع تو رضو بأن یکونوا مع الخوالف پیدا موقع دای وقت دی باندې چې دوی ناس وي خدو سره وتبغ غلا قلوبهم اصیل لګول شوی په زړه د دوی باندې فهم لا يفقهون دوی د خبرې ته ته نه رسي فهم لا يفقهون معنا دوی د خبرې ته ته نه رسي سورہ منافقون پیدا ہوگا آیت نمبر 2 بلکہ اول نے واخلہ اذا جاءك المنافقون کلچ راشتا منافقان قالوا دوی نشهد مونگا گواہی ورکو انک لرسول اللہ تاکہ سرت یقینا اللہ پیغمبر ہے منافقان تا تو مونږ وایو ورکو چې یقینا دا الله پیغمبر والله يعلم الله تفتر انك لرسول چې یقینا دا الله پیغمبر خود دوی مسله خو ادر وایي دا والله يشهد الله گواہی ورکوي ان المنافقين لكاذبون چې دا منافقان یقینا دروغجن دي د یقینا دروغجن ذکر چې دوی عقیده نه استا پیغمبر باندې دا صرف د جبه جمع خاص دي والسوره پر چردی د قسمونو تعلق دی یو سړی چې وایي چې گواہی ورکوم دا د قسم مترادف دی تاسو شه قسم اتخذوا ايمانهم جنة دای نیونی دی اجوړ کړي دي قسمونه خپل جنتن شیلډ جنہ شیلډ پیژنې چې سړی ته گزار نه بچ گئی شیلډ پروټیکشن فصدوا عن سبيل الله دای منشوی دلانه د الله نه انهم ساء ما كانوا يعملون تاکي سره دوی ډیر ناکاره دي هغه کار چې دوی کوي ذالک دا د دې وجه بانهم آمنوا چې د ایمان راوړې په جبه باندې ثم كفروا ابیا کافران شوی دي د زړه په اعتبار فتبع على قلوبهم نسیل لګول شوی په زړه دوی فهم لا يفقهون دي په خبره نه پوهیږي دي په خبره نه پوهیږي سورہ محمد شپږشتمه پاره دویم سورت
پیدا مکو 14 آیت نمبر 14 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ابازی دوئے کہ آغا دی چغوکی دیتا تا حتی اذا خرجو من غلکا تردے چھ دوی کلا اوزستاد خوانا قالو نو دی ویل اللذین آغا چاہتاو تل علما چھ ورکلشوی ورطا علم ماذا قال آنفا دیکھو گوڑ یعنی تاثر ناسی دا منافقان چھ بہروزی حلقون تپوس گئی دا اسی سوی نمسخری گئی دا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین دا کسان دے طبع اللہ علی قلوبہم چھ سیل لگولے اللہ تعالیٰ پزند دے واتبعوا اہواءهم ادے تابعدار کرے دا خواہشات خپلو نو پتہ لگے دا چھ سڑے دا دین پا مقابلہ کے دا خواہش تابعین اللہ تعالیٰ والا ظلبانی سیلو لگئی یار دین خبر کا غور نہ کی دا بلا مسئلہ شو سورہ آراف دا سبق بخل کو تورول پکارے دے صحیح ہے آیت نمبر یو کمسل اوسل افامنوا مکر اللہ آیات بے خوف شوی دی دا اللہ دا تدبیر نا افامنوا مانا بے خوف شوی دی آیات بے خوف شوی دی دا اللہ دا تدبیر نا فلا یأمن مکر اللہ پس نہ بے خوف کی جی دا اللہ دا تدبیر نا الا القوم الخاسرون مگر آقوم چتاوان کے پراتی اولم یہد للذین آیا ند ظاہر شوی آکسانو تا یرسون الارض چی دے زمکہ قبضہ کے غستر من بعد آلیا پس دوران دینی احل دینا اللہ نشاو کچر مونگو غفتا اصبناهم بذنوبهم نمونگ با ارسی گو دویتا دی دا گناہون دو وجہ او برسی گو دویتا مانا یعنی او بیسو وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ امونگا سیل لگو پزند دوی بانے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ای خبر اورینا نو پتہ ہو لگے رچا بانو سیل لگے دلے علتے خوی پوئی گی نا دلتا ویلو اورینا دا اولی چوات بلا مسئلہ چی اورینا صحیح شو اور پسیم در آیت یوصل یوم ورسو سے ورہ چھ تلک القرآن قصو علیکا دغ کلی و غلاقی منگ بیانو تاتا من انبایا قصید دے وَلَقَدْ جَاءَتُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ راغلیو دویتا رسولان دوی پوازے بیانونو فما کانو لیومنو پس نو دوی چھ ایمان راوڑے بما کذبو من قبلو دے وجہ چھ دی دمخکن تکذیب عدد شیو دی دمخکن دی ایڈکٹو دا تکذیب دی سجو دا دروغ عدد شیو کذالک یتبع اللہ غلا قلوب الکافرین دغرنگے یتبع اللہ سیلک اللہ تعالی پسند کافران باندے سورہ روم آیت نمبر 58 نہ 50 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ تاکک ذرا من بیان کرے خلق دپارا فی هذا القرآن پدے قرآن کے من کل مثل ہر قسم مثال ضروری وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اکتراتو کے دویتا پا معجزہ باندے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیناً ویب آکسان چا کفر کردے ان انتم نیتاسو الا مبتلون مگر حقائق بدلون کی سشے
حقائق بدلون کی کذالک یتبع اللہ دغرنگ سلک اللہ تعالی غلا قلوب الذین پزنو دا کسانو بانے لا یعلمون چن پوئی گی. سورہ مومن آیت نمبر 15. الذین کسان یجادلون فی آیات اللہ چی اغی آرگومنٹس اور ریزننگ کے پیتنو دا اللہ کی بغیر سلطان بے علم لگی آئی دا خدا پیتنو کی آرگومنٹس کئی دا خلق بلا دیر کنیشتا بغیر سلطان اتاؤ کبر مقتن عند اللہ دا دیر لوئے دے دا غضب دا غصے پہ اعتبار دا اللہ پنیز یعنی دا خدای دا غصہ کول دا پارا دا کافی دا چی پوئے گی نا دا خدای پایتون کی رزنی کے وعند الذین آمنوا اپا نظر دا چاکے چی ایمان راوڑے دے کذالک دارنگے یتبع اللہ سیل لگے اللہ تعالی غلا کل قلب متکبر جبار پا ہر زلو دا متکبر ظالم باندے پا ہر زلو دا متکبر ظالم نو پتہ ہو لگے دا چی سبب دا سیل لگے دو تکبر دے او جبر دے نا بلا مسئلہ معلوم شو تکبر دے اجبر دے ارے تکبر او د جبر دا ورسلوی کی انسان احمدہ چرے تکبر او د جبر نشانی دادا چے سڑے بے علم دا اللہ تعالیٰ پا دین کی آرگومنٹس کئی. سورہ یونس سلو رویا آیت نمبر سلو رویا ثم بعثنا من بعد بیا الیگل منفصددنا رسولن پیغمبران الى قومهم قوم ددویتا فجاؤهم بالبینات پس راغلیو دوی دی قومنتا بالبینات واضح بیانن سرا فما کانو نو دوی لیؤمنو چی ایمان راوڑے وے بما کذبو بی من قبلو دے وجہ چی دوی تکذیب کرو دے خبرے من قبلو مخیر دینا یعنی دی عادشیو دروغو کذالک نطبعو غلا قلوب المعتدین دارنگ منسل لگو پزنونو دا معتد آنا چاہتا ہوئی چی باؤنڈریز نور پوری ہوسی چی باؤنڈریز کراس کی اللہ تعالیٰ پی سیل لگئی داودی کا چی اللہ تعالیٰ کم لیمٹس مقرر کری حدود ساگا حدود نا چی واؤڑی موزدغ آیاتونا چی نظر کے وساتے واپس بل سبق طرف سے ان الذین کفروا دا کفر نا مراد با پوخ کفر سی ان الذین کفروا تاکہ فرا کسان چی کفر کرے دے پاس کافران دی سواء علیم برابر دے دوی باندے انذرتاؤں کتیرے دوی یا یرولی دی دوی اولم تنظرم یا دی وارنگ نیور کرے لا یؤمنون دی ایمان نو دایو طرف تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ذمہ دار احساسم ورکول دی چی تخبہ لگیا ہے وارننگ بور کے تب لگیا ہے وارننگ بور کے دیکھئے وہ شیر زمان شیخ ویلو وی احمد تو عاشق بمشیخت تراچ کار احمد تخو عاشق احمد تو عاشق بمشیخت تراچ کار شیخ دا نجوڑ سی اکا جوڑ نشی دا عاشق سڑی پدی کسی غرض نہیں عاشق کو صرف عاشق گئی عاشق سکے احمد تو عاشق بمشیخت تراچکار دیوان باش سلسل شد نشد تو خلیوانے یا سلسلہ دے اشوا نو اشوا کو نشوا نو نشوا نو دا پیغمبر کار چی بس تو لگیا اخپل کار کا وسوک ایمان راڑی اکن راڑی سورہ یاسین
یاسین ومکتا تعویل پکے دے چی یا سید الثقلین او د جناتو د انسانانو سردارا یا سید الثقلین پیغمبر تا اللہ تعالی وی او د جناتو د انسانانو سردارا والقرآن الحکیم قسم میں دے پا قرآن بانے چی ڈکتے دا حکمتنا انکا تاکک فرط لمن المرسلین یقینا یہ دلے گل شو کسانونا غلا صراط مستقیم اتے پا برابر لار بانے تنزیل الغزیز الرحیم دا قرآن تنزیل دا اللہ تعالی چی قوت والا دے مہربان دے نو دو خبریں ہوکی چی العزیز قوت والا دے نو کچا دا خدای نازل کرے دا کتابو نمانو نو سزا بے دیر سخت ہے او الرحیم مہربانای والا دے کچا امنو تو مہربانای سے انتہا نشتا ہے تو دو لفظ کی دا قرآن حاصل دے چچا نمانو دا سزا تصور یا سبحان اللہ چکم سزا دے چچا امنو دا رحم حدود نشتا لتنذر قوما چتو یرے آقوم ما انذر آباؤهم چنو یرو لشوی پلاران لدوئے زکا چی دے ابراہیم و اسماعیل نباد پینن صلاة پیغمبر نورا قلے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نباد جزیرۃ العرب کی پیغمبر نورا قلے فهم غافلون دوئے بے خبرو لقد حق القول تاکہ سر خبرہ فیصلہ دا اللہ دا عدم ایمان دن ایمان راڑو لقد حق القول تاکہ سر خبرہ فیصلہ دا اللہ ثابت شویدہ غلا اکثرهم پڑیرو دا دویبانے فهم لا یؤمنون دا ایمان نراڑی انا جغلنا تاکہ سر منگا چھولے فی آناقیم پسٹنو دوئے کے اغلال جمع دا غل وی زنجیر چین ستوئی غلاء فی آناقهم اغلالا فہی الى الاذقان پس دغ زنجرنا الى الاسقان دیکھو گورا اللہ تعالیٰ وی دیل سٹ کے مولا چولی دی غل آگے تو وی چی دا لاس سٹ سر اتر دشتی اور آگلی تردیز ہے کولے زنی کولے زن وائی تس زنجیر تردیز ہے آگلی چین فهم مقمقون دی پاغے کے بد صورت شویدی وجعلنا من بین ایدیم صدن امونگا چولے دے مخیر دیتا صدن یو مانع سشے صدوی دیوال تا نو دا انویزیبل بیریر صدن مانا بیریر وجعلنا من بین ایدیم صدن ومن خلف مشعر دیتا صدن یو بل بیریر فاغشیناؤں نمونگا دی دا چاپیرنا کور کری دی بند کری مو دی فهم لا یبصرون دے اس سے نگوری وسواء غلیم ابرابر دے دیتا انذرتاؤں کتا یرولی دے ام دم تنذرم یادنی یرولی لا یؤمنون دے ایمان نراڑی انما تنذرو خبر دادا چی یرولی شی صرف آکس اتبع الذکر چی اگر ریمائنڈر فالو کئی خو چی ریمائنڈر فالو اپ کوئی کئی اتباع مانا فالو اپ کول سشی فالو اپ کول وخشی الرحمن ایلیدلی در رحماننا بالغیب فانسین سچویشن کی فبشرو بشارت ورکدلا بمغفرت دا مغفرت واجر کریم اد معزز اجر واپس پل سبق چین الذین کفروا سواء غلیم برابر دے دیتا انذرتاں کتایرو لے دے یادنی رولے دے ایمان نراڑی وجہ ختم اللہ مہر لگولے اللہ تعالی غلا قلوبے پسنو زدوے بانے نزڑو دا منبع دا عقل لے زڑو سے شہدے منبع دا عقل لے نوچے زڑو بانے سیلو لگی نو عقل بیاکار نکل وغلا سمغیم او پا غوگونو دوے بانے غوگونا آلہ دا اوریدو دا نوچے پا غوگونو بانے سیل اولگی نبیا سرے اوریدل نشی کولے وغلا ابصارهم ابصر غربے بانے غشاوت پردنا ولهم غضب غزیم ادویل پارا غضب دلوئے ندری شوینا کار کئی سترگی پکار دی کپو دا پارا وگونا پکار دی اوریدو دا پارا زڑو پکار دی دا عقل دا پارا اللہ تعالیٰ وی پا دے درے وارو اندامونو بانے میں وردا سیل لگولے دا یا پردہ لگولے دا نکار نکئی بلدے اللہ تعالیٰ یو زائدہ خبرہ تو بڑا طریقہ بانے واضح کرے گا
سورہ قاف کہف نا قاف غٹ قاف قندہار والا نثار احمد رقم کاف قندہار والا کاف ہاں آیت نمبر 5 وکم اهلکنا ډیر هلاک کړو مونږه اومګه ته وکم اهلکنا ډیر هلاک کړی مونږه قبل مخکې د کافرانو نه مل قرنن امتوننا هم اشد منهم بطشا چې ډیر مضبوط دوی مقابله کې د قوت اعتبار سره فنقبوا فی البلاد تنقیب مانا د مہارت اظہار کول فنقبوا فی البلاد اغید کامل مہارت اظہار کرو فی البلاد فخارونو کے حل من محیص آیا د اغید پارس د نجات لار بیا وچه کله خدای نسل الله تعالی په خپل فن کې خاطر ماهران خو حل من محیص چې خدای کله نیول دی ول خپل مهارت څخه فائدہ ورکړه ان فی ذلک تاکید سره دې کې لذکر نصیحت کامل دی لمن آغا چا دا پارا کان لہو قلب چی دا چا زڑو بھی زڑو مانا چی عقل کار کئی او القسمغا سوک توجہ سر اوریدلو کی سوک توجہ سر اوریدلو کی وہو شہید ادیک کتن کے ہم بھی چی نظر امکار کئی وجہ امکار کئی زڑے امکار کئی اللہ تعالیٰ فرمائی تاریخ نہ فائدہ پا آغا خلق اخلی نور خلق پاسی وہی سٹوری دی ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب چې زړیشتا یعنی عقل کار کوي او القسم خبره ته وګم نسی وو شهید نظر انکار کوي نو دې چې ګوري څه شیتا نو د غور په اندازه ته ګوري چې خبره اوري غور سره اوري چې خبره واوري عقل او فهم خپل استعمالي چې دې نتیجه صدا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين لما ربنا الحمد بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا تلاوته وانا عليه وانا نهار صلى الله عليه وسلم حافظ الله